اوس دلته کې الله پاک جو په دغه بني اسرائیل باندې انعامات ذکر کړي. لومبي انعام واذ نجیناکم او کله چې مونږ نجات درکو تاسو ته من آل فرعون د آل د فرعون یسومونکم چې دوی به رسول تاسو ته سوء العذاب دردناک عذاب سخت عذاب یذبحون او ذبح کول به دوی ابناءکم زامن ستاسو و یستحیون او ژوندی به پرېښودې نساءکم ښځې ستاسو ښځو نه مراد لوڼه ستاسو دي ځکه دلته مخې ته ابناءکم زامنو ته ویلی شي نساءکم لوڼه ستاسو ابناءکم زامن ستاسو و یستحیون او ژوندی به پرېښودې نساءکم لوڼه ستاسو وفي ذلکم او په دې کې ستاسو دپاره بلاء عظیم سخت ازمیحو من ربکم ستاسو د رب طرف نه عظیم د عظیم د رامخکې ګلې ستاسو د الله پاک د طرف نه په دې کې ستاسو دپاره غټ ازمیښت. اصل کې فرعون د چې کوم دی یو خوب ولیدو د موسی علیه السلام د پیدایش نه مخکې د خوب دا ولیدو چې د مصر نه چې کوم دی د مصر د بیت المقدس ته طرف نه یو ور چې کوم دی را روان دی او هغه راغی مصر ته او مصر کې په هر یو کور کې هغه ور ورننوځي او خلک هم سیزي او کورونه هم سیزي. صرف د بني اسرائیلو کورونو ته هغه ور نه ځي. د بني اسرائیلو چې څومره کورونه دي د دغې ور نه بچ دي. نجومیانو ته دا خوب ووایي. هغوی ورله تعبیر دا وباسو چې په بني اسرائیلو کې نږدې د یو ماشوم پیدا کېدونکی دی چې د هغه د وجې به الله پاک ستا د بادشاهي او ستا د سلطنت دا ختم کړي. په بني اسرائیلو کې یو ماشوم پیدا کېدونکی دی د هغه د وجې به الله پاک ستا د بادشاهي ختمه کړي. نو فرعون حکم وکړو ټولې زنانه چې کومې دایڼې وې هغې راوغوښتلې او د هغه وخت نه یې پره کړی تاسو په کورونو باندې ګرځئ د بني اسرائیلو خاص کر د بني اسرائیلو په کورونو باندې په دې کې چې څومره زنانه بیمارې دي د ماشوم نو هغه د هغې حملونه چې کوم دی ضایع کوي او چې کوم ماشوم کېږي نو د مخې سره یې چې کوم دی علالوی کو نارینه نو هغه علالوی الکي کو الکي نو علالوی او کو جینۍ نو ژوندی پرېږده ځکه دا زنانه به زموږ خدمت کوي او الک په دې وجې نه پرېښود چې په دې کې یو کس را روان دی او د هغه د وجې به د بادشاهي تړي وړي کېږي نو د دې وجې نه به د زامن به چې کوم دی قتلول او لوڼه به یې ورله ژوندی پرېښودلې زامن به یې قتلول او لوڼه به یې ورله ژوندی نو دا سلسله شروع وه نو بیا ورته خپلو وزیرانو وویل چې یاره جي داسې کار دی کو دا ته مسلسل د دې سړي چې کوم دی قتلی نو دې مکمل نسل به ختم شي نو چې نسل یې ختم شي نو زموږ خدمتونه به بیا څوک کړي ځکه دوی به ټول چې کوم ګران خدمتونه به ګران کارونه به هغه به د بني اسرائیلو نه اخیستل نو چې دا ټول ختم شي زموږ کارونه به څوک وي داسې کوه چې یو کال به چې کوم دی ماشومان پرېږدي هلکان او په دویم کال باندې بیا هلکان قتلوه او جینکۍ په دواړو کالونو باندې پرېږده نو دوی به یو کال ماشومان پرېښودل هلکان او په دویم کال به چې کوم دی قتلول نو په کم کال باندې به چې ماشومان قتلول الله پاک جل جلاله لوی ذات دی په هغه ذات حضرت موسی په هغه کال باندې حضرت موسی علیه السلام پیدا او په کم کال باندې چې به ماشومان نه قتلول په هغه کال باندې الله پاک حضرت هارون علیه السلام پیدا نو په دغه باندې الله پاک جل جلاله حضرت موسی علیه السلام اوږده واقعه ده اوس ټایم دوره نشته چې بیان یې کړم او بیا وروسته انشاءالله په دغه کې راځي که خیري نو موسی علیه السلام الله پاک جل جلاله د فرعون په کور کې تربیت وکړو او د فرعون په کور کې چې کوم دی الله پاک جل جلاله هغه رالوی کړو او د هغه په مال باندې 13 کاله پورې حضرت موسی علیه السلام 13 کالو پورې د فرعون په کور کې او د فرعون د کور نه به ورته رزق میلاوي الله پاک داسې لوی ذات او د څومره ماشومان قتل کړي دي نو تفسیر عزیزي وي 12,000 ماشومان د قتل کړي دي او علامه بونی رحمه الله په شمس المعارف کې لیکلي دي دا د ادب یو کتاب دی دغه د عملیاتو کتاب دی په عربی کې نو په شمس المعارف کې لیکلي دي چې 70,000 ماشومان د بني اسرائیلو دی فرعون چې کوم دی قتل کړي دي او د 10,000 کم 100,000 زنانه او حملونه چې کوم دی ساقط کړي دي هغه غورځولي دي دومره لوی ظلم چې کوم دی ظالم کړی دی نو الله پاک جل جلاله دلته کې بني اسرائیلو ته وایي چې دومره لوی څیز نه مې ته چې کوم دی نجات ترکو فرعون مې غرق کو او تاسو باندې به دومره ظلمونه کول د هغې ظلمونو نه مې تاسو ته نجات ترکو بیا هم تاسو په نبي علیه السلام باندې ایمان نه راوړئ بیا هم چې کوم دی زما خبره چې کوم دی نه دغه کوئ نو یو اصل کې د مصر دی بادشاه ته به فرعون وي او فرعون دا د عبرانی ژبې لفظ دی په عبرانی کې فرعون بادشاه ته ویلی شي یو د یوسف علیه السلام فرعون د یوسف علیه السلام د فرعون نوم ریان بن ولید او د موسی د فرعون نوم مصعب بن ولید نو دا ریان بن ولید کوم چې د یوسف علیه السلام د زمانې فرعون دا ډېر نیک سړی و د په خپله خوښه باندې بادشاهي پرېښوده او په خپله خوښه حضرت یوسف علیه السلام د مصر بادشاه جوړ او دا فرعون چې دا ډېر ارامي و د ډېر زیات ظلمونه کوي ډېر زیات هوښیار و
د خپل هوښیارۍ باندې د بادشاهي واغسته بیا د ظلمونه شروع کړل